زمارو ډاکټر عباد ورسره هم رابطه څو ځله خبرې ګولا د سره هم خبرې څو ځله ما هم چې کله موږ شغله کړې ده موړ کې تېرېدو حاجي صاحب بیا رایاد شي او ټلیفون ته مې وکړو چې حاجي صاحب موږ ته یاد یو که نه او ډېر د دغه کارکردګۍ او د خلکو هغه جذبه لرله او د خلکو خدمت کول صرف پکې ناجر کې نه بلکې پرې ټول سواد شانګله او نور خلک چې کوم در سره هلته په زرګونو په تعداد کې کار کوي نو ما ټول هغه ریکارډ چې د حاجي صاحب دا له ذاتي ډیمانډ عزایل نشي د هغه خواهش صرف د خلکو د هغه قوم د بهترۍ لپاره چې څه کار څوک کولی شي او حاجي صاحب پخپله دا سړی د خپل د جیب د خلکو لپاره چې څومره وسې شوی په مازی کې کړی دی او انشاءالله بیا به هم کوي نو زما دا خواهش و دی حاجي صاحب او د دا ټول ملګري چې په هغې کې فضل محمد صاحب چې د دې حلقې نه د تحصیل ممبر پاته دی مولانا صاحب ډېر قابل احترام دی پېژنم عمر فاروق صاحب سید بادر صاحب منصر صاحب خان صاحب حمید الله محمد رسول وغیره وغیره ټول چې دا ټول زمونږ سره د دې شنې جانډې لاندې او د منظري نښې سره الله کی ورځ راشي نو د الله تعالی نه به دا ورځ مقرر وه او زما لپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی ټولې پارټۍ لپاره او د هغې چې چا کوشش کړی زه د هغو یم که هغه سلطان محمود حاجي صاحب دی که هغه عزیز زمونږ ورور دی کشر نور کسان چې چا هم په دې کې خپله حصه کولې زه د هغوی هم زه د خلاصه مشکور یم او د هغوی شکریا ده خوشحالۍ خبره څنګه تاسو پخپله ووي چې د ډېر وخت نه او کوله ډېر تفصیلي وي چې کوم بحثونه هم بیل کړي نو بیا بحثونو کې مطلب او د هغې یو کېدل او بیا زه د دې ځای ملګرو هم غټه خبره حاجي صاحب به ما ته هم ته راځه صاحب وي داسې نه چې موږ تاسو سره ملګري کېږو او ستاسو هغه زاړه ملګرو ته پې تحفظات یا هم مزه نو زه د دویم د ګلستان خان په مشرۍ کې د دومره د خلاصه شکریا ادا کوم چې دومره ډېره درنه خبره چې کله مونږ د حاجي صاحب خبره کړله دوی زموږ هم دا خواهش دی دا ارمان دی چې حاجي صاحب او د هغه ملګري زموږ سره راشي په دې روغرۍ کې یو شي زموږ لپاره د دې نه زیاته د خوشحالۍ خبره نشي نو زما لپاره دا خوشحالۍ خبره چې ټول که زموږ سره زاړه ملګري وو که په هر مونږ هر چا د حاجي صاحب نوم په کوم ځای کې الو هر څوک پرې تعریف کوي حاجي صاحب ښه سړی غټه خبره په دنیا کې دا ده چې ته مخامخ نه یو څوک وایي ښه سړی مخامخ خو ډېر خلک وایي وستانه بغیر چې څوک وایي ښه سړی دی نو هغه واقعي ښه سړی او الله تعالی دې زموږ دا ملګرتیا ستاسو د قوم په مفادو کې د دې علاقې په مفادو کې ټول عمر قائمه دائمه ساتي او انشاءالله تعالی قائمه دائمه زه دوی ته هم یقین دهاني ورکوم چې کوم اعتماد تاسو کړی او د څو کالو نورې ملګرتیاګانې پرېښولې او زمونږ سره دې روغۍ لاس راکړی انشاءالله تعالی زمونږ د څومره وس کېږي سیاست خلک عزت دپاره کوي نور ورکړه ټول الله تعالی په لاس کې خو د عزت دپاره کوي سیاست دی کې نور چا څه تنخوا نه ملوي نو زه په کومه پارټۍ کې خپلې پیسې لګي یا ته خپل کوي خو د عزت دپاره خلک کوي نو زه تاسو هم دا یقین جاري در کوم چې انشاءالله زمونږ په لاس کې عزت ذلت د الله تعالی په لاس کې دی زمونږ په اختیار کې چې څومره څه کېدی شي تاسو به نه مایوسه کوئ انشاءالله تعالی چې کوم اعتماد تاسو کړی دی په دې به پوره کېږي زه اوس دا خبره یوازې د ګناجر نه ده خبره د ملک د ټول پاکستان ده د ټولې صوبې ده چې په دې ملک کې داسې قیادت دي چې هغه د دې ملک حالت خو یو منبر یوازې نه بدلوي د ملک حالت خو د څوک حکمرانان وي او د چا لیډرشپ وي
او بچا کی څومره صلاحیت ته راغال دما او ستار ټول د روزګار سره منسلکا د بدترین مهنګای سره منسلکا رام نعمان صورتحال سره منسلکا د هر څه سره غلې دا ضرورت ته واستوخ د پاکستان ضرورت د پاکستان د 22 کروڑ عوام ضرورت دا ټول لیډرشپ هغه ته او د دې ملک د بحرانونو د وستلو لیډرشپ ته دا غنم یا محمد نواز شریف ته او دا غنم منظره تاسو هر سره د منظري سپورټ کوي د نواز شریف سره سپورټ کوي اصلي خبره ده چا په من کې څوک راغلی تاسو قتل څوک د بیت په نوم سره سپونم دغه ایجنډا سو عزایم سو عمل کې کم جاتا ورسو یو ملک هغه د 2013 کې نواز شریف سے راغلی زوم دا په کابینټ کې ما او د 2017 څلور کالو کې هغه څوک له ملک سره ورکړو هغه ختم کو महंगाई राखता करो डॉलर राखता को खल्क ته रोजगार ورکو د دهشتګردۍ خاتمه موږ منځري شندې او چې کله د نواز شریف سے نادر اعلی مقدره مرګ لاندې ورزيدل شروع شوی دا ورزيدل شروع شوی او چې بیا دا سه خود ساته لیډرشپ په ملک مسلط شو د عمران نو پاغه شکل کې دا نقصان رسیدلې او چې دوباره زړه بدل جما په 21 تاریخ کوم جذبه قتل لري پاکستانیانو تاسو ټول لکان سوشل میډیا ګورئ فیسبوک کې ما خپل په سیاسي کیریئر کې داسې جذبه نه قتل ذکر کې دیګره شروع کوا د شپې منګه ډک ټرین لګره لاهور دا د پیښور د سیټي او بیا د پیښور په تازه طرح ماته د عوام را سمندر ویل چې دا څنګه راوته په کم تعداد کې بزرګو کې او قافله مګ روانه د مردان د خار ان ځان له جلسه او بیا د سازو ملکن انټرچینج سواد تمرالو لیکم کسان څه نو سلیمه لري مینار پاکستان چې دلته دومره په زرګونو خلکو جذبه راوته دا غیر مخکې د ثواب انټرچینج نظاره او بیا کله پنجاب ته انټر شو مال خلکو هغه جذبه نو اوس هر څه د احساس خبره د ملک د پاکستان دا کدا د بلجا سپورټ کوي او د امن بل طرف ته وي نو پای کې ګونګارم تاسو تاسو داسې نه چې راولې د نواز شریف څنګه د منځني د نخښ چې راغی سپورټ وکړ نو تاسو د ملک څخه بهتري راځي نو تاسو ما صلاح لري د ټول قوم خبره اصل کې د پارټي د نخلا نو له پارټي ورني څوک وزیر اعظم خدا کوئی سے جوړیږي نه چا په منبران نه کړی چا په درو نه څلوش کله مرګ وزیر اعظم جوړیږي هم نواز شریف جوړیږي په څوک جوړې دي تاسو له بغیر نواز شریف او هغه منځري نخې سپورټ کوي هر ځای تاسو په عمل کې تبدیلی غواړئ حالت بدلې غواړئ په کار دی تاسو دا ځل د منځري نخې سره د نواز شریف سره ورته ان شاء الله تعالی د ټول قوم دا امید ده هر چا دا امید ده که سوګار چته ده که سرکاري نه وګرځي که څنګه ده که څه هر سره په کرنے سے جدا صلاحیت صرف اور صرف نواز شریف کی او دا په ټیم کې سره جرمن د بورانو نه مستشي وران چاته به عزت پاکستانی زما سره ټولو د خپل جوړیږي د موږ هغه سپورټ کو د عمل د دې بورانو او کرایسس نو واسو وزا خپل په ټولو نه هم خبره بیا زما خبره یا دې ګلله خبره موږ تاسو خپل نه تاسو سره یو تاسو نه توسيګو کلام دې سموټاو کوملن جباو دا ټول زموږ لپاره سنه نوی نه زوم تاسو نه تاسو زمونږه نو زما تخپل دې وای نه غار ورن نشي تاسو زموږه ماضی معلومه ده کله زما وشه او زرا هر وخت پس مندا الا قوله ترجمه کا مواز ورته کړه
کار دهشتګردۍ په دور کې دی هغه د سیلابونو زلزلو په دور کې دی او که هغه په نورو مشکلاتو کې نو هغه تاسو ته معلومه ده ما ته خود د وینا ضرورت نشته که ما په خپله واته ځله مرګ لیدلی خو زه هم ستاسو د قوم نه پشا شوی نه او د دې قوم سره ډک کړی ولاړ او ستاسو نمایندګي مې په هر ځای کړی ستاسو اواز مې پورته کړی که هره مسله راغلی کہ دہشتگردی وقت آیات کی داسې وخت راغلی د په اسمبلی کې ممبر هم دا پوزیشن چې خلکو وایي چې دا په دې غرونو کې اوسېږي په دې بمانو والے په اسمبلی کې دا ټول دهشتګرد پاتې دي څوک چې په آی ډي پیز کې ودي او ودي او چې پاتې دي دا دهشتګرد ختم کړي دا خاوره پکار نو هم د ستاسو اواز جوړ شي دا اسمبلی هغه ریکارډ موجود دی چې د دې علاقې د ممبر نوم جوړ شي د ستاسو اواز جوړ شي ستاسو لپاره جنګېدلی چې د چاپلار نه به بم غورځولی شي او نور ته بل څه ویلی شي تاسو ته پکار دي دوی له امداد وکړئ دوی له خوراک ورکړئ د دوی نور مدد وکړئ بجای د دوی ختمولو او ما ته داسې وخت هم راحت دی دا غټې غټې خبرې کارونه خپل په ځای چې کله زما وس شي انشاءالله کړی مې دی بیا به هم کوم یو وخت راغلی جوار مه کرئ تاسو د خلکو ته بیان دي په غرونو کې اوسېږئ او بلې خلکو جوار کرل بند شو بیا بل څوک نه و چې ستاسو سره ورځېدلی زه جنګېدلی ما ویل چې دا خلک جوار نه لري څاوري به څه خوري او دا خلک به څه خوري او هغه جوار بیا مې خلکو ټولو ته ازاد کړي چې په کوم ځای کې کرئ او څنګه کرئ ستاسو حق دی پکار ده زه ستاسو سره ولاړ یم زه ستاسو وکیل یم زه ستاسو نماینده یم که نور ډېر بېګناه خلک په دې دهشتګردۍ کې او په دې کې زه په دې کنوینشن چې دا سړی بېګناه دی نو ما نه هغه سپورټ کړی او ډېر خلک مې پانسۍ نه له دې نه راویستی چې داسې خبره نه تاسو ما ته هر سړی راتلی شي میلاوېدی شي نور زه دغه نه یم زه ما ته وس شی دی که هغه بېګدۍ د بل شي څه هغه خو ستاسو یو حق دی چې سړي وس کېږي خامخا تاسو ضرور دا یقین جاني درکوم چې نه زمونږ پارټي زمونږ قائد زمونږ لیډر دا هغه ماضي تاسو ته مخې ده د نورو خلکو هم مخې نو تاسو له پکار دي چې پای کې خپله حصه واچوئ او د منظري د لهجې د څوک ورودېږي د صوبایي ته ورودېږي قومي ته ورودېږي څه ته ورودېږي پکار ده ډایرکټ هغه منظرې سپورټ کوئ د هغې مرسته وکړئ او خپله حصه پکې وغورځوئ چې موږ دا خلک د چا نه وروسته نه یو ستاسو له امید ساتل انشاءالله تعالی تاسو ورکوئ او دویمه ستاسو د دې باره کې جرا ستاسو په روډ راغلم یو ما دا محسوس کړی وه اوس تاسو پته ده یو نګران سیټ اپ دی خو په دې نګران سیټ اپ کې به هم زه خبره کوم یاره ستاسو لاندې هغه روډې موډې څه ورځولی شي پکار ده چې په هغې تارکول وشي هغه روډ ستاسو پوخ شي زه به خبره سیکري او ټولو متعلقه خلکو سره کوم چې واپس شم او دا کم چې ستاسو په منځ کې ما څه ځای ولیدو چې کته پره ته پوخ دی روډ او په منځ کې څه ځای پاک نو دا کې زه خپل طرف نه دا اعلان کوم چې دا حصه هم تاسو پاکه شي چې تاسو ټول به یو شان ته راځئ پاتې باندې د ګلسر خان نه ما ته ویلي د دې غاړې په روډ کې سلایډنګ او دا راغلي کوم چې شملې نه راغلی ضرور هغې له هنوم اسکیویټر درکړو چې هغه ستاسو هغه صفایي او هغه ستاسو ته کافر شي دلته خلکو ته رسېدلو اوبو تکلیف دی ما ته احساس دی او د حاجي صاحب په خپله طرفه به هم ډېر اوسي موږ